بسم الله الرحمن الرحيم کجی منګه د قواعد فقهیه او د غشان ضابطي منس کې د دې تعریفونه هم کړیو منس کې مل فرق بیان کړو به د اصول فقه او د قواعد فقه د منس کې تقریبا لسو پورې فرقونه ذکر کړیو وسی وبل اصطلاح د اغیتا الاشباح والنظائر ویل کیږي او د معنی باقاعده کتابونه لیکل شوی او د دې اصل هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه ته فرمایل یو خط یو لیکل او باقي کې او ته د الفاظ لیکلیو الفهم فيما تل جلج في صدرك ليس في كتاب ولا سنه فعرف الامثال والاشباح نو معنی دا چې خو و پیجنا کوم چې دی پزړه کې څه شک شوبه پیدا کوي حالانکه په کتاب یا په سنت کې نه نو داغي امثال او اشباح و پیجنا به امور داغي په خپل امور چې په خپل نظایر معنی قیاس کا نو وقس الامور بنظائرها نو بدغه خط کې اشباح لفظم او نظائر مو نو دغه نه دي هغه ابتدا شوی ده مرحله د علم کې باقاعده تصنیفات شوی د اشباح او نظائر بنوم باندې غنو علماء کتابونه لیکلي دي زمونږ په دي نصاب کې هم د تاسو به خیر سره وای کې شروع کړم دي راځي اشباح چې دا جمع د شبه او یا د شبهه هغه خپل لغوي معنی د مماثل او نظائر د نذیره او یا د نذیر جمع ده د دې معنی د مثل نو معلومیږي لغوي اعتبار سره د کوم عطف چې کیږي الاشباح والنظائر د ترادف عطف دی یو مترادف لفظ بل مترادف لفظ باندې عطف کیږي تاسو پوه شئ امام سیوطی رحمه الله لګ باریک فرق کړی دی په مثل او شبیه او نذیر کی مثل شبیه او نذیر مثل چاته وي چې شی په هر اعتبار سره د بل پشان وي یو شی چې د بل پشان په هر اعتبار سره دي د مثل وي او دویم نمبر شبیه چې شی د بل پشان په غنو وجوه کې وي هر اعتبار سره نه وي خو په غنو اعتبارات سره د بل پشانی هغه د ویل کېږي شبیه الاشباح او نظیر ویل کېږي یو شی د بل پشان په بعضي وجوه کې کېدل بعض اعتباراتو کې دا لغوي خبره وا د دې اصطلاحي تعریف څه دی نو فرمای والمراد بها المسائل التي تشبه بعضها بعضا مع اختلافها في الحكم لأمور خفية أدرك الفقهاء بدقة أنظارهم ددين هغه مسائل مراد دي چې ظاهري نظر کې ټول یو شان معلومیږي هغه مسائل فروعات جزئیات چې ظاهري نظر کې ټول یو شان معلومیږي خو دقت نظر کې د حکم په اعتبار سره بدلی نو الاشباح والنظائر لکه کتابونه دي اندي کې هم د دې مسایلو تذکرې کیږي چې ظاهري نظر کې یو شان معلومیږي حالانکه هغه حکم په اعتبار سره یو د بل نه بدل دي علماء په دقیق نظر سره داغي بیان کړي پته مو ترګه دي دا بیل تاسو راسي به خبره مانی خجی به قواعد فقهیه او اشباح نظائر کې څه فرق دی نو دې کې موضوع خو دواړو یو ده چې یو قسم مسائل چېړل یو قسم خو فرقونه به کې بهرحال شته دوه فرق به کې ذکر کړی یو الاشباح والنظائر کې عام طور هغه مسائل ذکر کیږي هغه ګڼ جزئیات چې خپل منځ کې متشابه وي خو حکمونه بدل وي دام ذکر کیږي حکمونه چې یو وي دام ذکر کیږي صحیح شو ګڼ جزئیات فروعات چې ظاهري نظر سره یو شان وي حکم بدل وي دام ذکر کیږي بدی اشباح والنظائر کې یعنی دې تم شامل لې او چې
حکم د ټولو یو وی دي تم شامل دی پاتې شولو فقهي قواعد دا د یو عبارت دلان دي د یو قاعده دلان دي ګڼ داسې جزئیات راوړي ګڼ جزئیات ګڼ فروعات چې ټول حکم یو وي نو هغه هم شو د دې په مقابله کې بل فرق په اشباح او نظائر کې یو شان متشابه کوم فروعات وي دا غي ذکر کولو طرف ته توجه ورکړي چې یو شان مشابه کوم فروعات دا ټول ذکر شي نبی که حکم یو هم بیانې او که حکم بیل بیل او د هر یو بیل بیل حکم هم بیانې او فقهي قواعدو کې اصل کې یو عبارت ذکر شي او هغه قاعده کلی په تور باندې دا غي د لاندې ګڼ جزئیات به راځي یعنی عبارت ذکر کړي اشباح او نظائر نظر په دې معنی خیال د دې سازي چټول فروعات جزئیات ذکر کړي فقهي قواعدو کې جزئیات ټول نه ذکر کړي بس یو عبارت ذکر کړي چا به ټول جزئیات او دي فروعات ته شاملي ورسېدلې دې معنی یو بل شی د مولوی سم هغه د فن فروق ویل کی فن فروق دی معنی علماء کتابونه لیکلي د دې تعریف دی الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تسويرا ومعنى او المختلفة حكما وعلة داغه فن ته ویل کیږي چې بده کې د هغه مسائل ترمنځ فرق کیږي چې کوم د صورت او معنی په اعتبار سره یو شان وي خو د حکم او علت په اعتبار سره بل شاني پدې کې د هغه مسائل ترمنځ فرق بیانېږي کوم چې د صورت او د معنی په اعتبار سره یو شان معلومیږي خو د حکم او د علت په اعتبار سره هغه بل شان وي نو دې کې علماء کتابونه لیکلي دي به په دغه فني فروق او اشباح او نظائر کې څه فرق دی خبرو پیږو کنه نو کم چې اشباح او نظائر دي هغه کې فروق هم بیانېږي ګڼ مسائل فروعات جزئیات ذکر کی فرق بیانې دي دا حکم دي دا حکم دي دا حکم دي دام بیانېږي ورسره هغه کې ضوابط هم بیانېږي څوک چې الاشباح والنظائر کتاب لیکي نو به دام کوي اهلیم بیانېږي الغازات بیانېږي پاتې شلو د فروق کوم کتابونه دي نو ته صرف مشابه همسل مسائل او مینس کې فرق بیانېږي بس نور څه پکې نه پدې پوه شو او پاتې شلو د قواعد فقهیه سره فرق نو قواعد فقهیه مبارک کې موږ ویلي عام طور باندې فروعات او جزئیات ټول نه ذکر کوي او عبارت ذکر کوي د قاعده په شکل باندې غي دلان دی راځي او فروق کې ټول مسائل ذکر کیږي ټول فروعات ذکر شي ابیداری او بیل بیل حکم بیانېږي ورسېدل دي معنی اوس یو دویم بحث نن سبق کې هغه دا چې قواعد فقهیه او فواید څه دي مونږ ولې دومره زور ورکو چې قاعده زده شي فقهي داغي ګڼ فواید دي باقي کې و فائدہ تسهيل ضبط الاحکام الفقهيه د احکام فقهیه ضبط کول معلومول د اسانيږي قواعد سره کته کوشش کې ز جزئیات معلوم کوم د ډېر مشکل کاری ته کم جزئیه معلومه نو اسانه طریقه د ضبط د باراغه قواعد ذکول دي یو دا چې زدکیږي د سره زر دویمه فائدې ده عام طور چې سره ډیر جزئیات هم زدکی سم خپستر نه یریږي وکړ جزئیه څو ګردانه ولې شي هر ورځ په هر جزئیه کې څوک ته ووس کې چې جواب ورکړي او یاد ته پاتې شي قواعد فائدہ دی چې حفظ کې دا پاتې کیږي به قاعده تیار دی بس جزئیات سری نه یریږي نو یادېږي مزر او به په حافظه کې پاتې کیږي تسهيل الحفظ هغه حفظ آساني محفوظ ساتل او بقاء الجزئيات في الذهن هغه جزئیات ذهن کې باقی پر خودل دا په قواعد سره کیږي ادو فائدې شولې نو پویګم په سره زرو بقام په قواعد سره به کیږي دریم کله کله فروعات او جزئیات کې
تعارض سړی ته معلومیږي او داغي کوم علل دیغي کو ته تناقض معلومیږي لکه زمنګ بدی فتاو کې یو بیره تاسو شوه دي چې سړی د امام سره سلام وګرځي سهوان حالانکه هغه رکعات تلي د معنی سي د سهو لازميږي کنه وای نه لازميږي بل بیروي تاسو کړي یو سړی امام نمخ کې سلام وګرځول سهوان حالانکه رکعات تلو سیده سهو لازميږي کنه وای نه لازميږي بل بیروي رکعات را نتلو امام چې سلام واړو نو امام واړو سهوان نو سیده سهو واجب ده کنه یا واجب ده وسو ګوري دا جزئیات دي ښا دي جزئیات کې من معنی خلل راته پیدا شو دا څه حساب دی په یو شان جواب ورکړي بل شان جواب ورکړي لکه موږ ته قاعده یې زده موږ ته دا نقصان به مخې ته ناراضي نو موږ مخکې درس کې ویلي و قاعده څه چې ترڅو پورې مقتدی د امام په اقتدا کې سهو ورته معافي یو قاعده دویم دا امام مون نکله وزي چې کله السلام کې اول سلام کې میم ته ورسي دا څه ده کنه نو خپل جزئیات نه یې کېږي اچھا ته چې ویلي سي د سهو نه واجبي کې هغه کس ته چې امام سره یو سلام اړولې دا خو مقتدی دي سهو ته وشو مقتدی سهو خو معافي امام نه مخ کې اړولې هغه ته ویلي استام سي د سهو نه ده ځکه امام په اقتدا کې دی لا ندریم ته ویلو هغه سوال دا کړو چې امام نه بس می سلام واړو امام د سلام نه پس خو یوازې شوی یوازې چې شنو بس به خو سهو نه ده ما ځکه وته ته باندې سي د سهو واجب ده بهرحال جزئیاتو کې موږ تاسو ته مخه ته تعارض راځي او دا تعارض ختمول یا هم انتهي مشکل یا ناممکن دي نو دغه تعارض نه د بچاو ذریعہ قواعد دي چې قواعد راته یادي دغه تعارض دا په احکاماتو کې یا دغه په علالو کې به تناقض مخه ته ناراضي څلورمه مسله څلورمه فائدہ د قواعد فقهيه او فائدہ عامه ده هر سره چې په قاعده پوي شي مسله باندې وته علم راضي بس انه فائدہ عامه ده لنډه ده او پنځمه کله چې وسړی ته یو طالب العلم تزمن پشان هغه ته قاعده یاد شي نو هغه ته ملکه حاصل شي د فقه دروازې ورته کولاوي شي نه کم نوې مسلې من استرازي دغه حل هغه ته آسان شي دا له قواعد یادي او کته جزئیات درته یادي کنه نو جدید مسله خو جزئیاتو کې نه وي ور سره څه کې به خپل تن لګي دا اوسې حساب دي شپږم به ده چې د شریع احکام او مقاصد سړي ته معلومیږي د احکامو کې حکمتونه دی او ته معلومیږي ځکه چې منګه کې خېلې می درس کې وکاو درس کې بم ویل چې مسله بم ذکر کړه وجه بم ول ذکر کوله هم دغه به مقصد او دغه به حکمت دغه به قاعده واصل کې دی قاعده سره به دغه شریع حکم کم حکمت دی برابر شو قاعده برته خودلو د دې وجه نه د مسله ده بيدا مسدا زکه جایز ده چې دې کې تنګی ده دا زکه جایز نه ده چې دې کې فراخي ده څه ضرورت دی ورته خیالم ده کنه نو چې کله سړی ته قواعد معلومي هغه ته به د شریع احکام او مقاصد معلومیږي او دغه حکمتونه ورته معلومیږي دا بنځ شپږ فواید علماء ذکر کړی دي دریم نمبر دا کوم فقهي قواعد دي مختلف اعتبارات سره به علماء تقسیم کړي دا قواعد تقسیم کړي دي مشهور تقسیم ادارې چې دا درې قسم دي یو ته القواعد ویل کېږي دا بیا دوکا القواعد او دویم ته قواعد اساسیه ویل کېږي القواعد قواعد اساسیه او دریم ته ویل کېږي قواعد متفرعه نو القواعد قواعد اساسیه او قواعد القواعد کم قواعد ته ویل کېږي نو وګ شي ورته دا قواعد دي چې د ټولو مذاهب او علماو په اتفاق کې چې دا قاعده ده یو دویم دا چې نور ګڼ قواعد د دینه مستخرج کیږي روزي دي دوا دریم دا چې د دې قواعد تعلق د فقه د هر باب سره تاسو ورسېدلې نو د ټولو مذاهب او علما په متفقي
او نور کم قواعد دی هغه ترنه مستخرج کیږي او د هر فقه عام بابونو سره د تعلق نو من حيث السعه والشمول ومن حيث الاتفاق دغه فراخي بکی وی شمول بکی وی اتفاق د فقهاوی بکی او علماء ذکر کړي چې پنځه قواعد د غشان دي یو اوله قاعده ده اوله ماده چې ده الامور بمقاصدها او دویم نمبر دریمه ماده ده اليقين لا يزول بالشك ما تسویل امام کرخی رحمه الله اول اصل دا ذکر کړي او دریم نمبر شپاړسمه ماده ده المشقه تجلب التيسير او څلورم نمبر 19 نمبر ماده ده الضرر يزال او پنځم نمبر 35 نمبر ماده ده العاده محكمه دا پنځه قواعد دي چې ته القواعد ویل کی علامه ابن نجيب رحمه الله ورسره وشپغم ذکر کړی دا لا ثواب الا بالنيه خدا هم غواله قاعده ده کنه الامور بمقاصدها نو مستقل ذکر کول ته حاجت نشته. دویم نمبر قواعد اساسیه دا قواعد د مولوی سبدام د مخکینو بشان مستقل دي د چانه مستخرج نه دي څنګه چې هغه ودام دي البته هغه باندې د ټولو مذاهب او علماء اتفاق په دیني هم دغه شان څنګه چې دا غي د فقه هر باب سره تعلق دغه شان د دیني نو په دې اعتبار سره اساسي دي چې دا د چانه مستخرج نه دي مستقل دي او القواعد کمزوري بدیدي چې اتفاق په ټولو مذاهب او علماء نشته او دا غي بشان د فقه هر باب ته شامل نه دي زه شوی بني دوا قاعده چې دی هغه زمونږ په مادو کې دی مثال کې ذکر کړی او الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لا ينقض بمثله بندل سم ماده ویلی وکنه الاجتهاد لا ينقض بمثله د هدايه کې اختلاف مسله ده چې اجتهاد ماتيږي به مثل اجتهاد معنی کنه موږ حناف وینا ماتيږي ایو دا او دویم دا اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام کله چې حلال او حرام جمع شي نو غلبه به حرام ته ورکول کیږي دا 45 نمبر ماده وا اذا اجتمع المانع والمقتضي يقدم المانع مانع حرمت راولي او مقتضي حلت نو دا نوې بدل تعبیر دی کوم هغه 45 نمبر ماده ده مدریم قسم قواعد متفرعه دا قواعد دي چې نور قواعدونو مستنبط شوي دي پاغو باندې تفریدي دا قواعد دي چې د نور قواعدونو مستنبط شوي پاغو باندې متفرع دي تاسو سره باندې لنډه دا مستقل ندي دا نور اولنو دواړو بشان داغونه مستنبط مستخرج دي پاغو تفریدي مستقل ندي بالفاظ دیگر دا مستقل قاعده نه ده بلکې د یو مستقل قاعده یو طرف بیانې دا مستقل قاعده نه بلکې د یو مستقل قاعده طرف بیانې لکه اوس العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمعاني العبره في العقود وعقود معنى معاملات ندا الامور بمقاصدها هغه عبادات تم شاملو او معاملات تم شاملو دی قاعده ول یو پهلو یو طرف ذکر کو معاملات دا صرف دی یو مستقل قاعده طرف ذکر کو مستقل هونه شو کنه دا غینه مستخرج دا غیو طرف ذکر کو یا کمی مستقل قاعده دا غي د پاره به تور شرط ذکر کیږي به تور قید ذکر کیږي لکه دا قاعده چې ضرورت الضرورات تبيح المحظورات شنو ماده وکنه الضرورات پس ضروريات ټول محظورات ضروريات زمونږ چې دي کلم ضرورت راته ممنوع شی برات جایز کی نو بل قاعده را غیر دی لقید دی لپاره قید دی به تور شرط ذکر کیږي تقدر بقدرها سید ضرورت د وجه نه مباح کیږي خو بقدر ضرورت زیات نه
یا به طور استثناء ذکر کیږي د یو قاعده د پاره یو قاعده د پاره به تر لکه الضرورات تبيح المحظورات دې کنه دا اصل کې د احکام د بار به تور استثناء ذکر کیږي الک دام من هر ک د لوګي نمبري ام مردار خړل من شراب سکل من وینه چې الضرورات تبيح المحظورات دته مستثنا کوي نو یا خو ماول قواعد متفرعه چې دا مستقل قاعدینی د نورو مستخرجي یا دا غو یو طرف ذکر کوي د مستقل قاعده یا مستقل قاعده پسې به تور قید او شرط ذکر کیږي یا مستقل قاعده پسې به تور استثناء ذکر کیږي مستثنا پوه شئ به درې څلورم نمبر باس دا فقهي کوم قواعد دي علماء په دې معنی کتابونه لیکلي ذکر کړي دي نو په مختلفو طریقو ذکر کړي لنډه وېما بعض علماء بغیر څه د عنوان د قواعد ذکر کړي لکه امام کرخی رحم الله اصل هغه سلوي حصول دي نو بس عنوان نشته بس شروع کړي د یقین ولا یزول بشکنا او بعض فقها فقهي ترتیب سره ذکر کړي معنی د طهارت والا قاعده مخکې ذکر کړي صلات والا صوم والا زکات والا د طریقې سره او بعض علماء د یو خاص موضوع قواعد ذکر کړي دي پوه شئ به لکه مجلة الاحکام کې د معاملات او قواعد د سره بغا ذکر دي او بعض علماء حروف تهجی په اعتبار سره ذکر کړي الف نه کومه قاعده شروع کیږي باندې موږ سره لاندې کتاب دی یګي په دغه طریقه باندې دي او بعض علماء الاصل بس په دې لفظ ذکر کړي کې امام کرخی رحم الله الاصل بلانګي الاصل بلانګي او چا دغه قاعده بسر کې کلو راضي بس کلو لکه اشباح النظائر کې وراشي په دې طریقې ذکر کړي او بعضی چا د ذکر کړي کله چې د امامانو په کې اختلاف نو حل سره قاعده ذکر کړي د سیده کنه ده نو د یو امام په نظم باندې ده بل امام په نظم باندې نه ده تاسو ورسېدلې سلور مباحث پنځم نمبر اوس کوم قواعد فقهیه دي د هغه دایره کار د هغه کردار څه دی نو دې کې د علماء درې رائے دي یو رائے د علامه ابن نجیم رحمه الله د علامه شامی ده او د شان علامه ابن دقیق العید وغیرہ دی وی چې د کوم فقهي قواعد د دینه فتوا نشور کوله او وجه دا چې فقهي قواعد ټول موږ ویلو راجح رائے ده اکثریت دي نو کتر دینه فتوا ورکې کېږي شي د دینه د خو اکثریت قاعده ده د کوم مسله چې تعالی راغلي د قاعده غي تني شامل او تر قاعده نه فتوا ورکې هغه ته شامل کړه دا ترنه مستثنای دا څه ده کنه ده ایوا دوی مرایده ده امام قرافی علامه شاطبی رحمه الله چې به فتوا ورکول ته جایز دي او د دې دا کوم اختلاف دي چې فتوا ورکول شي نشي ورکول ما دا خبره شروع کې کړه وې خو نو د دې بنیاد اصل کې د قاعده د فقهي قاعده په تعریف کې دي چې دا کلیه د اکثریت ده ناغو اکثریت غنله فتوا دې نشي ورکول دی وی کلیه غني فتوا ورکولم چې صحیح دی درې مرایده او راجح رائے د مجلة الاحکام کې ذکر ده هغه وی چې فقهي قاعده ته به مونږ ګورو کچري هغه داغه شاته قرآن یا د سنت نص نو موجود داغه شاته د دې قاعده تکیا چې په قرآن یا په حدیث باندې نو شاته نص نو موجود نو به فتوا نشو ورکوله او که شاته نص موجود نو به حقیقت کې په قرآن فتوا ده د قرآن په یو حکم د حدیث په یو حکم فتوا ده نو به جایز ده نو دا راجح رائے ده تاسو به شولې دي معنی مخکې راځي څو مباحث وشو شپږم نمبر ماخذ د فقهي قواعد څه دي نو ماخذ قرآن دی او سنت دی اثار صحابه دي او اجماع ده او دغه شان اجتهاد دی
نو کله قاعده د قران نروتی دا نه چې بینی زمنګ د قاعده الفاظ قران کې ذکر دي دا وایو ان شاء الله کله احادیث نروتی دا نه چې بینی الفاظ ال ذکر کله کله بینی الفاظ هم ذکر اثار صحابه پک الفاظو کې کله باقاعده قاعده ذکر او کله دا غینا مفهومي به کې ذکر دا شان په یو قاعده باندې د علماء او اجماعي ما خشو او کله اجتهادي قاعده علماء په اجتهاد سره جوړ کړي تاسو خبره پوه شولې لکه قران چې ماخذي الله په قران کې فرمایي او امرهم شورى بينهم نو د دې آیات نه معلومیږي چې د خلکو کارونه دي په مشوره باندې نو اسکم کار دا به تور قاعده شو لمړه هر کار چې کې په مشوره باندې وږي نه رسېږي قاعده ته جوړه شو اندغه شان الله جل شانه فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د خزو د باره به ماغه حقوق چې کوم په خزو باندې دي په صحیح طریقه دیني وقایده وروته چې د خزو هم حقوق بخاوندانو د خاوندانو هم حقوق بخزمانی او دا یو شانی یو طرف ته حقوق د خزي بل طرف ته سړی یو ځکه الله پاک فرمای الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم معلومی کی معاملاتو کې رضا ضروری ده دا قاعده نه ده قران کې سبانه د ذکر خو مفهومي کیتی چې به کبایا کې رضا پکې شرط د موږ تعریف کې ذکر رضا راولو اجاره کې رضا پکې شرط ده وکالت کې څومره وقود دي عاریه ده رضا پکې شرط ده دغه شان الله جل شانه فرمایي ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود تاسو عقود کې وفا وکړئ نو دینم دا معلومه شو کوم عقد دی وکړلو دا ګویا تاسو سره واده وکړه نو تجبر نشي کولای چې قاله پکې وکړي نو پر رضا باندې کیږي هبه دی وکړه نو موهوب له نو واهب شي نشي واپس کوله حق دې کړي معاهده کړي تا ته مې درکړه وفا به وکړي ها الله بکیږي چې به راضي یا قاضي به سلو کې خلم وکنه اپ راضي ځکه چې رضا ده قاضي په سلو ولې ځکه قاضي ته ولایت حاصل له اگر چې بده معنی قید ده د قاعده معنی قید ده لکه موږ چې 57 نمبر ماده ویلې و تصرف علی الرعیه منوط بالمصلحه مرحل الله پاک فرمایي والله يعلم المفسد من المصلح الله پاک مفسد د مصلح نه پیژني کوم مفسد ده کوم مصلح ده الامور بمقاصدها اگر چې دا قاعده ماخذي حدیث هم ده انما الاعمال بالنیات خدایات هم ده وس نیت د سړي سره مفسد ده کنه مصلح ده تر چا غیبت کې یو سړي ته نو څه مقصد ده چې سپک شي کنه څه مقصد ده چې دا سړي دغه سره معاملات او ناس ته پاست نه منشي شي د ضرر ونه رسي نو ته مصلح اصلاح نه دي کنه مفسد هغه ته ضرر ورکي خیالم ده کنه هغه موافق حکم لګي نغشان يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر المشقة تجلب التيسير الضرورات تبيح المحظورات الامر اذا ضاق اتسع ټول دین راوتی دي سنت چې ماخذ وي تب ان شاء الله تعالی موږ چې ماده وایو کنه الته ماخذ ذکر کو خو مش نمونه یو څه ذکر کو الامور بمقاصدها د دې دویم عنوان دی لا ثواب الا بنيه نو سبا حدیث ته د لپاره ماخذ انما الاعمال بالنیات محکم قران آیات ویلو دا شان منګه 86 نمبر ماده ویلي وال خراج 84 نمبر 84 الخراج بالزمان هذا حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم بس غلام غسره ثم وجد به عيبا واشتري بك أبو مندل فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردوا عليه بايته واپس فقال الرجل بايته يا رسول الله قد استغل غلامي ما د دې غلام نه خود پیدا خسته دې مروخ اور ته جواب کی وای خو زمانیم پاغو کنانو چې هغه ته پیدا خسته له دغه وخت کې غلام هلاک شوی زمان بچاوم پاغو نو ورته وای فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج
بالزمانه تاسو په شوري ابو داود شریف حدیث ته همدغه شان جنایة العجماء جبار 93 نمبر ماده مونږ ویلې و نو د دې مخدم حدیث ته عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار اخبار كتاب کې لیکل خلمي والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وندغشن البينة على المدعي واليمين على من انكر 75 نمبر ماده نو بعضی احادیثو کی سپا ذکر دا بعضی حدیثو کی طرف ذکر دے مسلم شریف کی او طرف ذکر دے ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم صرف داوی خلق یو منګه بستغه خبر منو اول ورکوي لدع ناس دماء رجال واموالهم يبقى خلق د خلقو د دماء او داغو اموالهم داغو اموال داوی کینو ولكن اليمين على المدعى عليه یو طرف ذکر شو او امام بهقي رحمه الله ذکر کړی دی عبد الله بن عباس نوم دغه روایت هکې دا دوه جملې دي لو يعطى الناس بدعواهم لدع قوم دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر تاسو پوهیږئ لا ضرر ولا ضرار دا سبادیس کی ذکر دی نبی سعید الخدری رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق الله عليه نو دغشن اثار صحابه او د تابعین لکه حضرت عمر رضی الله عنه فرمای مقاطع الحقوق عند الشروط من ماده کې ویلي دي تلزم مراعات څنګه تلزم مراعات الشرط بقدر الامكان نو اثار صحابه کې دغه شن قواعد ذکر دي د تابعین او اثارو کې او دا مسله چې لم سغل الاجتهاد في مورد النص په دې معنی اجماع ده الاجتهاد لا ينقض بمثله موږ د حنابلة په دې معنی اجماع ده دا شان اجتهاد نو ولا مورد سلی دي ورسېدلې بدی بس بكم بسبانه ان شاء الله باقاعده ماضي وي